مونږ مقصد صرف په دې کې دا چې په دې جرمني او په پاکستانو دوايانو کې فرق څه دی هغه تاسو له واضحه شوه چونکې مشینري پتی دی په دې سره مریض وګورو او هغه تشخیص را معلومو چې د مرض مکمل جړ ته مونږ رسیدو د دې نه علاوه تاسو لیبارټري ولیده باقاعده مریض له ټیسټونه ارسه وکړو چې ریپورت مخې له راشي نو بیا تاسو ما په سټور باندې وکتل چې خو بهترینه دویات پاکستاني چې کوم کپنو دوايانې دي نو هغه هم خا د منټي نېشنل کوم دوستانو دا چې کوم فارمیسي والا مرګري دي چې کوم دوايانې خلکو ته جوړي ورکي نو د ډاکټر صاحب په دغه باندې د نه باید تاسو نه کو چې آیا تاسو سره څوک مریضان خښویم دی او کنه اسی به خلکو باندې دوايانې ورته پي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رور مې دا دوايانې اصل کې جرمني دا تاسو ورکوي او کنه خلکو تاسو د پاکستاني ورکوي خزي ښه نو موږ خو ډاکټر صاحب چې کوم دوايانې لیکي نو هغه جرمني هم لیکي دا پاکستاني هم لیکي بعضې مریضان داسې چې هغه له کمزوري غریبانانی نو هغې ته بیا موږ پاکستاني ورکوو بیا پکې داسې مریضان چې هغه ښه مالداري نو هغې دپاره بیا موږ د جرمني میډیسن ورکوو دا جرمني هغې ته په غریبانو ته ولې نه ورکوي نو هغه دا ده چې نن سبا دور داسې چې لږ هغه لږ کمزوري حالت دی بل دا چې نن سبا ګراني که نه په دې څنګه کوي دواړو پاکستاني او په دې جرمني کې فرق څه دی دا دواړه یو شانته کې کار کوي خو چونکې د خلکو کانسپټ داسې برابر شوی چې جرمني او پاکستاني دواړه یو شانته کې کار کوي هغې دا دی چې د هغې صرف ریټ سیوا دی او پاکستاني دا چې دا یې لږ ریټ کم دی بس صرف دا وجه ده دواړه یو کار کوي دې سره څه ښه کېږي او که نه او جا بالکل خلکو ته ریلیف میلاویږي ډاکټر صاحب چې کومه چټۍ ولیکي یا بیا چې واپس دوباره مریض راځي علاج لراشي دوباره دویمه نسخه وړي نو هغه چې بیا چې ما سره کینی دلته ما سره بیا خبرې کوي دوباره دوی وړي بالکل ریلیف ورته میلاو شوي تاسو لکه کوئ چې ما ته څه فایده میلاو شوې بالکل ښېګړه ورته میلاو شي بل مین مقصد دا دی زموږ چې مریض چې دی پال وکړي چې پال وکړي د هغې دپاره بیا ډېر بهتري بعضې مریض داسې چې هغه وایي چې یاره زه ښه نه شوم ما ته ښېګړه نه میلاویږي نو د هغې دا وجه ده چې هغې پال سي نه کوي چې پال کوي بالکل انشاءالله ښېګړه ورته میلاویږي ماشاءالله رونو دا تاسو کته لکه مونږ مقصد صرف په دې کې دا چې په دې جرمني او په پاکستانو دوايانو کې فرق څه دی هغه تاسو له واضحه شوه چونکې دا د ډاکټر صاحب اسسټنټ دی چې کوم د دوايانې خلکو ته ورکوي جوړي تاسو له پتی د هومیوپیتیک د دوايانې چې کوم دي نو دا د یا سپینې ګولې دا ګولې دي جی دا ګولې دي دا چینه ګولې ګلوکوز والا دا دی راوالي او په دې باندې ساس کې اچي د هر قسمه پیچیده امراضو کې چې کم په نن وخت سره ګڼ شمېر کې په مریضانو کې ښکارېږي نه بواسیرو مسلې دي چاته په دوه قسمه باندې دي چې چاته بادي بواسیرو کې او څوک چې کم دی نه خوني بواسیر ورته دي د هغې مختلف چې کم دي علامات په شکل کې ښکارېږي چې په ډکو میچازو ځای کې ورته درد محسوسېږي یا چې کم دی خارش پکې وي یا چې کم دی مریض ته په ډکو میچازو کې وینه راځي او داسې بعضې مریض ته چې کم دی محسوسېږي چې وینه رانه روان دی یا ګیس ډیر زیات جوړیږي قبضی وي بدهضمي وي معده ور سره جلن کوي یا د معدې امراض ور سره هم ډیر زیات وي او په سر باندې بوج راځي ډیپریشن کې وي آرام ور سره ګډوډ شي یعنی مریض وي چې زه خوب کوم خو زما خوب بیدار وي یا په خوب کې ریږم یا د ورځې چې کم دی په ما داسې پریشانی راځي د خلکو مخې ته نشم ودرېدی او په ما باندې یره راځي نو داسې قسمه مریضان او بل دا چې د میادي تبې والا نن سبا ډیر مریضان چې کم دی په میادي تبې شکار دي هغې علاج کوي هغې مونږ دوايي خورو خو مرض بیا شروع کېږي چې دوی بند کو بیا شروع شي خو الحمدلله په هومیوپیتیک کې چې داسې قسمه مریضان 2 میاشتې भरपूर سره د پرهیزه علاج اخري الحمدلله مرض به د جړ نه ختميږي د دې نه علاوه تاسو کو وګوره مریضان په پیچیده امراضو کې کو وګوره نو ارکونیسا ده او د مهرو مسلې وي د ملا مسلې وي ارکونیسا کې د خطه یو طرف خیخ په یا بغسخ په چې کم دی غو میږي کېږي درد په راځي کار بنه کوي نم نسبوي پکې او یا چې کم دی نو د ملا په مهرو کې چې کم دی پای کې سلیپ راغلی وي لکه مهري یو بل نه خوېدلی وي یا په غوخه راغلی وي یا چې کم دی نو ماتشي وي نو ډاکټرانو ورته د اپریشن سجیشن کوي وي او مونږ وایي چې تاسو د اپریشن نه مخکې د مونږ کلینیک ته راشئ خپل علاج وکړئ 2 میاشتې یا 3 میاشتې چې تاسو خپل علاج وخورئ نو ان شاء الله العزیز تاسو به مکمل شفایابي حاصله کړئ د پاره مونږ چې ویډیو جوړو مونږ مقصد دی چې ښه علاج او پیجنې خزه او پیجنې خپل پیسې اسه مزایا کوي قیمتي ځای ته ځي
تاسو کو ګورئ هومیوپیتیک ډاکټران ډیر زیات دي خو ډیر زیات هومیوپیتیک ډاکټران داسي چې هغه دغه نه د اوریجنل دوايي نه خپل هغه لري کاغذ لري سټیکر لري خپل نوم په ور لګي او به کې خپل ملاوت کینو هغه دوايي بیا صحیح وکړو. نو ملاوټ خبره چې پکې راشي نو اخو دوکه شو دوکې نه دی پکار عوام خلک چې کم دی زمونږ نه یو امید لري چې یاره زه د خشم کنه او دا ډاکټر زما لپاره چې کم دی بهتر دی چې هغه تعالی راشي ته ورله په داسې قسمه یو دوکه ورکړي نو اخو ډیره بده خبره الله تم ګناګار مریض تم ګناګار خکار پکار دی په مریض د خېګړې د پاره د تاسو یو دوه خبرو کما چې د مریض تشخیص صحیح شي او هغه ته په دویم نمبر باندې دوايي صحیح سجست شي هغه تشخیص په بهتر نه بهتر طریقې سره چې هغه خپل مرض هم معلوم شي ډاکټر ولا را معلوم کی نو تاسو زموږ په کلینیک کته شي زموږ مخه ته د جدپنو او د جرمني دویانه هم تاسو لیدل هغه بیا د مریض پورې کار دی دوی تاسو سٹور ملګری سره خبر وشو چې یاره دوه یو شان کار کی څوک په ځان خې پیسې لګي هغه چې کم دی د جرمني علاج کول غواړي نو موږ ورته هغه ورکول شو خو الحمدلله نو بیا د دوايي چې کم اسټیروید نه پاک د نقصان نه پاک او خپل بهترین 100% کار کوونکې دوايي دي جی دا وګورئ دا د سره ماشين موجود دی په دې ماشين باندې تاسو څه چک کوئ دا روډر کیمرا روډر دا لګو خای دا ماشين دی په دې ماشين باندې تاسو دا ماشين دی چې کم دی موږ سره مزید چې کم تراپی دی چې لکه کم پالج والا مریضان نشي یا چې کم دی لاس صحیح سه کار نه کوي دا غي د پر خپل چپل و غیره دی هغه هم چې کم دی دا چې کوم ماشينري دا نو پدې کې د ټول بدن ایکس ری سکین واغستې شي دا ور سره لپټاپ ته پاغه کې چې کوم دی ټول رپورت راشي نو پاغه رپورت کې ماته هي چې یره د بدن کې په کم اندام کې کم مرض شو کیږي هغه ماته د مرض هغه ټول کیفیت خیا نو کو پدې سره مریض مستقل چې کندې مطمئن شو په او زم په خپل ځاني مطمئن شو ما نو ټیک تکنی نو بیا ورته زده لباټري نه ټیسټ ولیکم او چې زما مریض د دلته نزي چې هغه مکمل مطمئنی او الحمدلله چې کم مریض راشي لاول خبرې نه شوي او چې داغه چې کپوشي نو چې د دې ځای نه د دفتر نه بهر وځي نو الحمدلله هغه خپل ځان ډیر مطمئن او هغه وګڼي چې یره زما خېګړه پدې کې ده ماشاءالله د ډیر زیات ښه خبره مو کې او سمجاول د پر ډیر ښه نقصې مو خولې باقاعده تاسو لیبارټري دلته کې هم لګولې ده بیا تاسو د بارن لیبارټري او شکر دی چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې داسې هم علاج کیږي چې هغه مطمئن کوي خلک نو بس دې سره به مونږ تاسو نه اجازه واړو او رونو د ډاکټر صاحب خبره تاسو ورکو خوښی شوم نو مخکې مرګرو سره شیرم کوي ولې ډیر زیات قیمتي خبره وکي د چې کوم کسان نه پويږي هومیوپیتیک په دغه باندې نو ان شاء الله چې ویډیو کتلی ای به پوه شي چې هومیوپیتیک څه شی دی نو دې سره خپل رور احتشام الحق ته اجازه ورکړي د الله په امان